بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو دینی مسائل او دغه حل سره زم ابو احمد حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی تاسو جوابات در کول لپاره موجود دي. مفتی سے دا ته یو تاسو مرګري کړی دی عبدالعزیز د جلبین دی وی چې یو سړی د پاغه باندې 2 لک قرض ده خو د سره 1 لک روپے دی خو جیب کې موجود دي. آیا په دې سړی باندې قرباني کول څنګه دي جایز دي او کنه ځکه چې د سره دمن قرض دی قرض ورکي او کدی قرباني کوي دمن کم شي لازم دی چې دا غو. بسم الله الرحمن الرحیم. کاری صاحب داسې کس چې په هغه باندې 2 لک روپۍ قرضه ده او هغه سپاره ادایګۍ دپاره هغه سره صرف 1 لک روپۍ دي. ها د 1 لک روپو نه علاوه هغه سره نقدي سونا یا چاندي یا سامان تجارت یا د حاجت اصلیه د هغې نه زاید سامان دومره مقدار کې نشته چې د هغې مالیت د قرض هغه وضع کولو نه بعد تقریبا 52 تولې چاندي چې هغه 613 ګرام یا 360 ملي ګرام د چاندای مالیت ته رسي. نو داسې کس باندې قرباني او زکات دواړه واجب نه دي. نه به زکات ورکوي نه په ده باندې قرباني شته. دا بل د پوسټ رحمت امین صاحب د میری پنځپیر نه کړی دی دیو چې سړی دی هغه سره پیسې نشتی خو د قرباني لپاره قرض راخلی. آیا د قرض غستل د دمن لازم دی چې قرض واخلي قرباني وکړي کنه بغیر د دین قرباني کوونه کې نسمه حرف نشتی؟ کاری صاحب شریعت مطهره هغه کې دا سړی پابند نه دی ځکه یو سړی سره پیسې نشته نو شریعت پاغه باندې قربانی واجب کړي نه ده. صحیح. ها کچرته کې د قرض راواخلی او پاغه قرض باندې د قربانی کوي نو دا د لپاره د باندې الله اجر به ورکوي او بلکې ثواب ډیر دی. ځکه چې شته ور سره نه قربانی په د باندې لازم نه ده هغه باوجود دی وای چې خیر دی ز قرض راخلم. بعض خلک زموږ معاشره کې وای کده قرض راواغه سر د قربانی نه کیږي نو دا خبره صحیح نه ده بلکې قرباني کیږي الله ولا په دې باندې دله ثواب ورکوي او بلکې زیات ثواب ملاويږي. ها کنه کوي نو په دې باندې څه نشته ځان دې په تکلیف کې نه اچي او کوي کړه چاري نو بیا به الله اجر او ثواب په الله ورکوي. جزاک الله خیر. عزتمندو که تاسو هم ځین کې سوال د قرباني متعلق زموږ د موبایل سکرین باندې واتس اپ نمبر چلیږي تاسو موږ ته راسند کې ان شاء الله مفتی صاحب تاسو ته دغه تفصیلی جواب درکړي. ان شاء الله سبب الپروګرام سره به تاسو سره ملاقات کوو. تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړو.